قدیر حدیث در رحمان تخصیص قصد پارو خدای صفات جمالیه دی نو د دې رحمان خالص دا ذکر کولو نور پرې خو د دې ذکر کولو ستر کې د پنور دغه دا غي داسې دا د الله تعالی دا رحم او د کرم وسعت طرف ته په دې اشاره ده چې د خدای رحمت چې څومره وسیع نو دا هغه ادراک عقل نشي کولی دا هغه ادراک عقل نشي حدیث مبارکه کې راځي د بخاری په مخکې تر شوی دی چې حدیث کې راځي پتاي کې چې چرته کې د خدای د رحمت هغه اندازه کافر ته شوی وي کافر ته شوی نو دې بسره د کوپر نه د خدای د رحمت نه بدل او امید نه او د خدای د عذاب ادراک مسلمان ته شوی وي دې بسره د ایمان نه هم بے خوف د عذاب وچون کې دا ادراک دا عقل نشي کولای او دې چې کوم خبره هغه ذکر دی د ټول ذکر دی دا د علوم غیبیه او ندی دا رسول الله سلام په علوم غیبیه او دلالت کوي سبحان الله زکا چې د اجر او ثواب دا د علم د شهادت نه دی دا د علم د غیب نه زکه د دې ادراک عقل کولای او کوم شی چې د شهادت نه هو به ته په دې حواس خمسه باندې به ته ویني یا به اوري او بیا به د هغې د عقل مطابق فیصله کوي نو د ثواب او د عذاب ته په عقل باندې څه فیصله کولی یو علم رحماني وسعت د علم په حدیث مبارکه کې راځي یو صحابي دی عامر عرام نومي د سفر نه را روان دي مدینه منورې ته راځي دا به اوسېدونکي د پلا رواني د بار سړي شو د دې مرغود سره او د سره نو بلاره کې ونی دي هغه ونو کې د مرغو بچو اوازونه کوي نو دې پسې ورخو چې ورخو د سبا په جاله کې د مرغۍ بچي دي هغه اوازونه کوي دا ټول څه خبره وایي نو دی ولګي نو خپل ځان سره چې کوم کپلا ساده دی نو هغه د سپور کو په دې پروګرام کې او دا د مرغۍ د بچی په دې هغه ساده کې راوځي څنګه راوځي په دې منځ کې د مرغۍ په مور د دې بچو مور هغه چې وکړل چې جال خالي د بچی په ځای په کې راوځي نو په دې د دې چې دا یو وحشي شی دی خدا هغه فطري محبت ته ګورا چې هغه مرغۍ په خپل بچو باندې د دې په پلاو کې کېږي او دا ولګي هغه مرغۍ او په بچو باندې هغه پلاو راوړ او روان شو رسول اسلام مخه له راغی نو دا کیسه وکړه او بیا هغه ساده خور کو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بچی دی او دا یې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې ته کله دې مرغۍ او بچو ته وکتل نو اول دا هغه سترګو دا غوټونه او خو باندې لاله د سترګو دا غوټونه چې دا او خو لاله شو او بیا یې وته چې دا د کوم ځای نه راغستې دي هلته به دا واپس کړو په هغه جاله کې صحیح صالح خو بیا صحابه وکړو چې دا الله تعالی سر رحمت دی د دغه سر رحمتونه یو رحمت ظهور په دنیا کې کړی دی په خپل مخلوق باندې دا یو رحمت کوي مدا چې تا نویني خپل بچی ویني او د یو کم سر رحمت ظهور به الله تعالی په ورځ قیامت سبحان الله سبحان الله نو دا الله تعالی جل شانه رحمت و وسعت طرف ته اشاره ده چې د حبیب تعالی الى الرحمن
خفیفتان علی اللسان او دا دواړه پکې پکړې شوي دي په ژبه باندې آساني نو د دې کومه خدا دې چې په دې په تلفظ کولو کې یعنی آسانی دا او دې نه دا احتمال پکې نشته چې دا د حروف خفیفه او د حروف ثقيله او په کلمات نشته حروف خفیفه چې کوم سړي په ژبه خفیفه هغه وایي خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان دا ترجمه الباب ته اشاره ده دواړه ډېر درنې دي په میزان ډېر درنې نو کې ذکر د الله تعالی تو حدیث مبارکه کې راځي چې دا الله تعالی د کلام چې لا اله الا الله دی دا مشتمل دی ذکر الہی دا قضا دو قیامت اولاد دا ټول حاصل دنیا ما فيها په یو تل شي او دا یوازې په بل تل شي نو دا ورانه ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حدیث مبارکه کې د دې کلماتو مطابق راځي دا مخکې په دې ځای کې تیر شوی چې یو سړی د ورځې دا کلماتو د وظیفې په باب باندې سل کارته وایي نو د ده ګناهونه به الله تعالی ټول معاف کړي اگر چې دا ګناهونه د سمندر د زګ سبحان الله سبحان الله اگر چې دا ګناهونه د سمندر د زګ اوس دا خبره ده چې دا آیا دې دا فضیلت چې کوم څه دی چې سړی یو سل پیری دا وایي نو چې دا آیا د هغه خلکو لپاره دی چې کوم خلک نیکان صالحان دي او کنه دا د عامو ګناهګارو لپاره د عامو ګناهګارو لپاره هیڅ د علماء اختلاف دی ولیکن چې کله د حدیث سیاق وګوري نو د حدیث سیاق چې کوم څه دی هغه د دې خبرې مقتضي دی چې دا د ګناهګارو لپاره کاسي راغلی خو چې کوم ګناهګار وي نو دا به ګناهګارو لپاره دي ځکه چې هغوی که دا د سمندر د زګ منګي ولې نه وي خدای پاک به یې معاف کړي د سمندر د زګ منګي ګناهونه د نیکانو چېرته دا ګناهونه خو د چا دي خبر اصل کې دا ده چې که سړی ګناهګار ومي د خدای کرم ډېر وسیع دی دا تنګول نه دي پکار خدا د هغه چا چې خدای چا ته توفیق ورکړي به توفیق ورکړو نو باید څوک ووایي که چې څوک ووایي هم که نه وي د کونډې زویه څه خو ووایه چې څوک ووایي هم که نه نو طاقت ورکولو چا ته چې د دې طاقت میلاو شه نو دا د الله تعالی لوی احسان دی د دې شکر ادا کړي یا الہ العالمین استا په ما څومره لوی احسان دی چې د طاقت دی راته د دې مطابق بل چې سړی وایي چې کله یو سړی په هر مانځه پسې آیت الکرسي وایي نو د ده د مرګ او د جنت په تلو کې صرف د ده او د جنت په تلو کې صرف مرګ حایل دی دی مړ نه دی د جنت ته تللی نو دا خدا خو چې چا د توفیق هم میلاو شي چې هغه د هر معامله وروسته چې کوم دی نو هغه آیت الکرسي وایي مخکې چې کوم سبحان الله وبحمده دا سبحان الله دا سبحان دا اسم د تسبیح لپاره دا دې چې اسبح تسبیحا ز تسبیح وایم پاکي بیانوم د پاکي بیانولو د الله تعالی وبحمده دا وبحمده وترکیب کې حال واقع دی مطلب کې سان کې حمده زکه چې سبحان الله چې کوم څه دی دا خود مطابقتا دا الله تعالی په تنزیه باندې د تمام نقایصنا د پاکوالي هغه دلیل دی خدای پاک د تمام نقایصنا منزه او پاک دی او هیڅ قسم نقص دا د هغه لپاره ممکن